سلامونه احترامات به قبول کوي ملګرو سمد انجم یم او نن د پاسون په سټوډیو کې موجود یم. نن ما داسې یو هستي راوستې ده چې هغه تقریبا چې د څلوېښتو پورې موټرسایکل دغه معذورو خلکو له تیاري کړي دي او دغه د موټرسایکل له غونډې کې یو کلیپ تاسو ته ښیم هغه کلیپ وګورئ. ملګرو دغه کلیپ تاسو وکتو دغه ویډیوګانې تاسو وکتلې دا کوم موټرسایکل چې تاسو ولیدو دغه موټرسایکل چې کوم چا جوړ کړی دی نن هغه انجینیر عبدالله جان صاحب موږ سره موجود دی. هغه سره به خبرې اترې کوو په دې حوالې سره چې دوی د کوم وخت د موټرسایکلو کاروبار کوي او د تقریبا څومره موټرسایکل دې معذورو ته جوړې کړي دي او په دې موټرسایکل باندې تقریبا خرچه څومره راځي. د ټول نه مخکې عبدالله جان استاد په پروګرام کې هرکلی وایم. شکریه. دا راته ووایي چې د موټرسایکلو کاروبار هم د څومره وخت نه شروع کړی دی؟ دا د 1992 نه. د 1992 تاسو د موټرسایکل کاروبار کوئ. د کوم موټرسایکل چې تاسو تیاروئ د معذورو خلکو لپاره دغه باندې دا سوچ هم څنګه راغی او په دې باندې ټایم څومره لګي او خرچه به څومره راځي؟ دا خو د بهر ملکونو خلکو موټرسایکل وختي چې نه موټرسایکل وي هغه د څلور ټیرونو والا و فور ویلرونه هغه کې دا کار د انجن به هیټ کېدو بار بار دا معذور کسان به راتلي یاره دا ګاډي بار بار دا مسلې پیدا کوي او ګرمي کې سټارټ کېږي نو بار بار بندېږي روډ کې. نو ما دوی لپاره سکول پکار دی د هغې نه پس ما بیا داسې یو سوچ کړو یاره ما یو تیار موټرسایکل واخیستو هغه ما بیا د دوه ډیونو سیسټم ورته وکړو او ریورس ګیر او هغې سره ډرین شاپ سیسټم د هغې سره هغه شی ښه الحمدلله لکه روان شو معذور ته به ډېر زیات سهولت راغی لکه ګاډی هیټ کېږي هم نه او سپیډ هم برابر دی طاقت هم ښه دی. او هر کله چې یو منګه انجن والا یو تیل والا یو سلف والا ګاډی اخلو چې کوم په روډ باندې چلیږي نو هغې دپاره د حکومت نه د اکسایز نه د هغې نه یو کاغذ د هغې راوځي. تاسو دغه کاغذ په کومه طریقې سره دا خو یا موږ دی بلکل 0 میټر موټرسایکل والو نه وی د هغې سره خپل چټ وي او که یو معذوره کس چې کمزوری یې دومره برداشت نشي کولی د هغې دپاره بیا موږ سیکنډ موټرسایکل واخلو په 20-25 هزار یا 30 هزار وګورې د هغې سره الریډي خپل نمبر وي نو هغې کې بیا موږ اټریشن وکړو انجن کې اټومیټک کلچ ولګو او وروستۍ پای د ډبلو کړو ډیسک بریک پکې ولګو کلچ اټومیټک کړو ریورس ګیر پکې ولګو. په دغه کاغذونو کې د تاسو چې کله موټرسایکل لرئ په هغې کې تاسو ته باقاعده لیکلي چې د دې رنګ دا دی د دې نمبر دا دی د دې 2 پایې دي تاسو د هغې پایې هم 3 کوي یا 4 کوي په هغې باندې د حکومت د طرف د هغې ته بس څه نشته. هسې تپوس هم کړی موټرسایکل فریم په خپل حالاتو کې موټرسایکل فریم اپ کوي انجن یې هسې پایې ورته بدلې شي نو په دې کې د حکومت د طرف نه څه په دې کې لکه پکار دی چې حکومت زموږ سره الټه تعاون کوي وجه دا چې د سپیشل پرپز موټرسایکل ویلی کېږي سپیشل پرسن دپاره د دې دا خوبي چې همیشه دو په لکه د نمبر هم ضرورت نه وي خو زه یم چې یاره ما د یو ادارې څوک سوونې د هغه وایي زه نمبري ګاډی اخلم او هغې کې لږ اټریشن زه کوم د معذورو کسانو دپاره د هغه د هغو کم سوچ د هغو ده سهولت ډېر زیات دی په دې کې. هسې در اوسه ورته تاسو څومره موټرسایکل تیارې کړي؟ تقریبا دغه 30 موټرسایکل موږ تیار کړي دي. 30 موټرسایکل په یو موټرسایکل باندې خرچه تقریبا لګبګ دا چې موټرسایکل واخیستی شي په 25-30 هزار موټرسایکل واخیستی شي لکه کمزوری کس چې که نه چې اوس یې نه کېږي نو هغه بیا په هغې باندې ایکسټرا 30-35 هزار روپۍ نوره خرچه راځي کلچ اټومیټک کېدی بیا بریک پکې هم ډېک شي که نه هغې سره او چې کله کس لږ ښه برابر وي نو هغه بیا د نوی موټرسایکل وایي نو هغه تقریبا د 95-1 لک ته رسي بیا د هغې نه نور هم کس کمزوری او لکه مالي حیثیت نه برابر وي نو هغه وایي چې ما یو کس 2 شاته کړي نو هغې باندې تقریبا د 1 لک 60 پورې خرچه راځي کمپلیټ د ګاډي سره. هسې دا کوم ګاډي چې تاسو جوړوئ دا کوم چې تیار راځي په دې کې څه فرق وي؟ نو په دې کې دا فرق دی چې دا کوم تیار چې راځي په ګاډي کې صرف یو ګیر وي هغه هم داسې یو ګیر لکه یو سیکنډ ګیر من چې کوم جوړ بیا کې بیا 4 ګیر وي نو دی به چړی هم خېږي او د هغه ښه وخت ښه منډه تړل راغله وایي خلک یې خوښوي ډېر زیات خوښوي. دا کوم کتونکي چې مونږ ګوري دا کوم معذوره خلک چې مونږ کوم ګوري دا دې کې زیاتره معذوره خلک چې هغوی به مونږ ګوري د هغوی دپاره تاسو څه ډسکاونټ کوئ؟ مونږ خو کوشش دا یې چې یاره به د ګاډي کې زموږ ته پیسې پاتې نه شي خو چې یو معذوره کس سهولت چې زموږ دپاره دا غټه خبره ده. مونږ صرف د خپل دوکان هغه خپل ټایم باید سرکو کو ورکوو لکه نور مونږ ته په دې کې داسې څه نه پاتې کېږي زیات چې بیا مونږ وایو په دې کې منافع ده او یا زموږ دغه ده خو صرف دغه چې یو سړی دوا وکړي بس صرف دوا دپاره لګوي. هسې غوښتنه د حکومت وخت نه څه کوې؟ نو غوښتنه به څه وکړو تاسو ته هم ښکاره ده هر چا ته ښکاره ده پکار دی چې موږ له څوک NGO والا راشي یا نور څوک راشي یو اداره راشي ووایي چې یاره مثلا تاسو دومره محنت کوئ
نو سره ستون پکار نه لګا تاسو پوری هیڅ کوم نه دی راغلی. ډېره مننه ټیم راکول عبدالله جان استاد. ګران مینوالو تاسو د عبدالله جان استاد خبرې ترې واورېدلې. عبدالله جان استاد وایي چې د حکومت وخت نه موږ ته لا سم میلاو شوي نه دي. دې خلکو له هم دغه غوښتنه هم دغه کړې ده چې که څه انجیوز دي دا سپیشل پرسن دپاره دغه معذورو خلکو دپاره موږ دغه خپل دغه کوم ټایم چې کوم دی دغه ورکوو وله په دې چې کومه خرچه راځي نو که دوی په دا خرچه کې لګون کې دا خلکو سره وکړو نو بالکل موږ د 24 غنټې ته بیدار یو. او که تاسو هم موټرسایکل جوړول غواړئ نو عبدالله جان استاد سره په سکرین باندې لیکلی شوي نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. تاسو ته به کم سے کم ریټ باندې موټرسایکل میلاویږي. دغه 3 روپیو والا 4 روپیو والا. د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور سمدانیون له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.